بسم الله الرحمن الرحیم. کم ځای دی؟ ثم ما ته وګورئ، د عبارت ته تاسو له خیال کوئ. ثم عدم التکلیف دی باندې بیا دا ځای مرتب دی. هغه څو کرښې مخکې انما النزاع بالجواز. هلکه یو وقوع د تکلیف بما لا یطاق ده او یو جواز د تکلیف ما لا یطاق دی. جواز نه مراد روا او ناروا نه دی، د جواز نه مراد امکان دی. ګورئ په دې د معتزله او د اهل سنت اتفاق دی چې تکلیف په ما لا یطاق سره واقع نه دی. خدای بندن نه دی مکلف کړی په داسې شي چې د هغې طاقت پکې نه وي. اختلاف د اهل سنت او د معتزله په امکان کې دی چې تکلیف په ما لا یطاق یعنی په لا یطاق مکلف کول دا ممکن دی که نه دی. معتزله وی ممتنع دی او اهل سنت وی ممکن دی. هلکه پې پوه شئ اوس په خبره. ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع متفق علی. بیا نه مکلف کول په هغه څه چې د بنده په طاقت کې نه په دې اتفاق دی د معتزله او د اهل سنت. ولی لقوله تعالی د وجه د دې قول د الله تعالی نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه مکلف کوي الله تعالی هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازې د طاقت د هغې. لکه پې پوه شئ نو چې طاقت پکې نه وي تکلیف او مکلف کول هم پکې نشته. والامر فی قوله تعالی دا دفع دی اعتراض دا. اعتراض دا دی چې تاسو وایئ چې تکلیف بما لا یطاق نه دی واقع نه دی شوی. خدای پوهېده چې ملایکې جواب نشي راکولی د دې څیزونو د نومونو، نو خدای ورته څنګه وایي انبئوني باسماء هؤلاء د دې څیزونو نومونه راته وښایئ. نو انبئوني خو امر شکره، نو چې امر شنو هغوی مکلف شولې او خدای پوهېده چې نیشي کولی، نو د هغوی په طاقت کې نه و خدای پې مکلف یې کړې. دا خو تکلیف په ما لا یطاق شه او واقع شه که نه. په سوال پوه شوئ؟ دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دلته دا امر د تکلیف دپاره نه دی بلکې د تعجیز دپاره دی. څه دپاره؟ تعجیز د هغوی د عاجزه کولو دپاره. تکلیف او تعجیز کې څه فرق دی؟ تکلیف او تعجیز کې دا فرق دی چې څوک بنده چې خدای مکلف کی نه خدای د دنه دا پیل غواړي چې دا کار به کوي، چې وی که نو ثواب ورکوي او که وی نه که ګناهګار دی. دې ته تکلیف وایي. او تعجیز کې د خدای دا نه خوښه چې دا کار دی وکړي او خدای ته پته ده چې نیشي کولی، خلکو ته اظهار کوي د عجز د مکلف. هلکه په فرق پوه نه شي. تکلیف کې خدای څه غواړي؟ دا فعل غواړي او په تعجیز کې خدای دا فعل نه غواړي. نو ملایکو نه خدای دا فعل نه غوښته چې د دې څیزونو نومونه او ووایي او خدای ته پته و چې نیشي ویل، بلکې اظهار د عجز و. هلکه دا تکلیف خو بما لا یطاق نشته که نه، ځکه امر د تکلیف دپاره نه دی که. والامر فی قوله تعالی، امر په دې قول د الله تعالی کې چې انبئوني باسماء هؤلاء، ما ته خبر راکړئ په نومونو د دې کسانو. د تعجیز دپاره دی نه د تکلیف دپاره.
وقولی تعالی دا دفع دبل اعتراض دا اے صحابہ دعا خدای نقل کئی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ربا ولا تحملنا جس میں درنی غندی دا سر باندې میں بوجھ راوی دا صحابہ دعا نقل کئی چه صحابہ وی ربنا یا رب زمان ولا تحملنا پا منگ مرا بارے ما حقت صلات طاقت لنا چه منگ زر طاقت نشت نو چه دی دعا کئی نو معلوم شوا چه ما لا طاقت لنا پی خدای را اچھئی نو دی وی خدای میرا باندی را چه ممکن دا کنا کدا ممتنی و نبی دا دعا چه ضرورت علیکہ پی پوچھ نو دے جواب کئی خلاصه د جواب دار ولا تحملنا پمنګ مرا چې ما هغه څه لا طاقت لنا چې موږ ته په طاقت نشته د دې نه امور تکلیفي او عبادت نه دي مراد د دې نه تکلیفونه مراد دي ولا تحملنا پمنګ مرا ولی ما هغه تکلیفونه مرزونه لا طاقت لنا چې موږ ته برداشت او طاقت نه یلکه په پوه شي دا قول د الله تعالی چې حکایت کوي ربنا اے رب زمون ولا تحملنا مرچ پمون ما غسل لا طاقت لنا به ليس المراد د تحمیل نه تکلیف نه ده بل ایصال ما لا یطاق من العوارض بلکہ رسول د هغه سدي چې طاقت نشته د عوارضنا الیهم دویتا الکدا وانما النزاع د مخ کی عبارت سره ولګوي ثم عدم التکلیف بما ليس في الوسع متفق علیه نه مکلف کول پاغه چې د سړی په وس کې نه دی باندې اتفاق دی و انما النزاع او جګړه په جواز کې ده چې مکلف کول په ما لا یطاق دا ممکن دي کنه دي فمنعته المعتزله معنا کړی دا یعنی هغه د امتناع قائل دي بناء علی القبح العقلی بنا په قبح عقلی باندې هغه عقلا دا قبیح د چې د بنده طاقت نه یو خدای ورته وی دا وک وجوزه الاشعری او اشعری دا ممکن ګرځول د چې دا ممکن ده لانه لا يقبح من الله تعالی شیء ځکه د الله تعالی نه هیڅ شی نه دی قبیح حکیم دی پیل د حکیم خالی نه د حکمت نه وقد يستدل بقوله تعالى کله دا سکیږي دلیل نیول کیږي په دې قول د خدای چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها په نه د جواز لا یکلف الله خدای نه مکلف کوي هیڅ یو نه پس مگر په اندازې د طاقت ته هغه طاقت نه زیات نه پیراچی په دې باندې خلک دلیل نیسی په څه باندې په نه پیدا امکان چې تکلیف بما لا یطاق ممتنع دی ممکن نه دی موږ وای ممکن دی خو واقع نه دی معتزله وای ممتنع دی ممکن هم نه دی نو هغه دا دلیل دی هغه وای خدای خبر ورکا چې زه ما لا یطاق باندې بنده نه مکلف کوم لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا معنا شو که اوس مونږ دا ممکن وګڼو چې په ما لا یطاق بنده مکلف کیږي نو لازم بشي کذب په کلام د باری کی کذب په کلام د باری کی ممتنع نو تکلیف بما لا یطاق ممتنع ځکه مستلزم ال المحال محالک یلکا بل عبارت باندې چې د څنګه ویلې دی وی چې د خدای خو وی چې بنده نه مکلف کوم په ما لا یطاق صحیح شو که اوس منګه داسې ووایو چې په ما لا یطاق مکلف کول دا ممکن دی نو دا ملزوم شو او د دې سره لازم دی کذب په کلام د باری کې ولی ور سره لازم دی ځکه ته وایي چې ممکن دی اول ته خدای خبر ورکړی دی چې نه کېږي نو لازم ور سره کذب دی په کلام د باری کې صحیح شو
نو کذب په کلام د باری کې ممتنع دی که ممکن دی؟ ممتنع دی کنه. نو ملزوم ممتنع شي چې تکلیف د ما لا یطاق دی، ځکه د ملازمه وجه دا ده چې لازم لکم حکم ثابت یا هغه ملزوم لهم ثابت دی. خدای دې وکړي چې تاسو به دې خبره پوهیږئ. الکا بنده مکلف کول په ما لا یطاق دا ملزوم دی، لازم ورسره چی دی؟ کذب په کلام د باری کې. او کذب په کلام د باری کې چې کوم لازم دی هغه خو ممتنع دی، نو ملزوم هم ممتنع. خدای دې وکړي چې به پوهیږئ. تقریر دا دی چې انه لو کان جائزه که تکلیف بما لا یطاق ممکن وي شي، ممکن وي نو لما لازم من فرض وقوع، نه به لازمه دی د فرض د وقوع د دینه محال. او حال دا چې د فرض د وقوع د دینه خو محال راځي چې کذب د په کلام د باری کې، نو جائز نشه، ممکن نشه. ضرورت ځکه دا بدیهی ده چې استحاله د لازم توجب استحاله الملزوم. محال واله د لازم ثابتای محال واله د ملزوم. لازم چیه ده؟ کذب. دا مستلزم ده چا لره؟ کذب د ملزوم لره چې تکلیف به ما لا یطاق ممکن کیدلی. تحقیقا لمعنى اللزومی، ځکه منګه د دې د وجه نه چې ثابت شي معنا د لزوم، لزوم دې ته وایي کنه. لکنه لو وقع، لیکن کچری واقع شي، شی واقع شي تکلیف به ما لا یطاق. لازمه کذب کلام الله، لازم بشي کذب د کلام د الله، دا محال دی. نو مطلب دا چې امکان د تکلیف به ما لا یطاق محال دی. وهذه نقطه، دا یو نقطه ده په بیان د استحاله د هر هغه څه چې متعلق علم او اراده د خدای او اختیار په عدم وقوع. خدای پوهی چې دا شی نه واقع کیږي، خدای اراده عدم وقوع ته وکړي نو هغه شی بیا ممتنع شي. ولی؟ ځکه معتزله وایي که هغه ممکن شي، که هغه ممکن شي نو لا محال راځي چې کذب دی په علم د باری کې، کذب دی په اراده د باری کې، کذب دی په اختیار د باری کې. دا ټول شی نه محال دي. لہذا علم اراده او اختیار د خدای چې سره متعلق شه هغه شي کېدل ضرور او د هغې نه کېدل محال. هلکه پرې پوه شئ. دا خو د معتزله د طرفه دی. هلکه دا د چا د طرفه دی؟ معتزله د طرفه. خبره شوه چې دا ممتنع دی، امکان ممتنع. منگ وی مال علکا دسی چل لے یو شی دی ممکنی او مستلزم دی محال لرا، مستلزم دی ممتنع لرا. خو ممتنع پا دو قسم دی، یو ممتنع لذاتی دی او یو ممتنع لغیری دی. ممتنع لذاتی دا ممکن سره نشی جمع کی دی او ممتنع لغیری ور سره جمع کی دی. ځکه یو شی پی ذاتی ممکن دی، پی ذاتی دا امتناع پکې د غیر د وجه نه راغلی ده. لکه ابو جهل ایمان دا پی ذاته ممکن دی، په امتناع پکې د غیر د وجه نه راغلی ده چې کذب په کلام د باری کې چې لا یؤمنون خدای اخبار ورکړي. نو دغه امکان چې دغه امتناع چې پکې د غیر د وجه نه راغلی دې سره د مکلف نه اختیار ذکر ور سره پاتې کیږي. هلکه چې خدای خبر ورکړه چې لا یؤمنون ابو جهل مثلا ایمان نه راوړي، نو ابو جهل کې د ایمان اختیار پاتې شته کته لاړه، نو بس صحیح شو کنه. ابو جهل چې مکلف بالایمان د دغه اختیار د وجه نه دی چې من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، د دغه اختیار د وجه نه دی، دی مکلف دی په ایمان. او چې امتناع پکې راغلی ده د غیر د وجه نه، نو د ایمان راوړل په نفسه ممکن دي او امتناع پکې د غیر د وجه نه راغلی ده. نو امتناع بالغیر دا د امکان سره جمع کیږي، امتناع ذاتی ده دغه سره نه جمع کیږي د امکان سره. خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ. وحلها حل دا ده چې ان لا نسلم، موږ دا نه مونږ چې هر هغه شی چې ممکن په نفسه وي لا یلزمنا بلازمیږي د فرض او قود دینه محال. وانما یجب ذلك، دا واجبی کی په صورت کې لو لم يعرض له الامتناع بالغیر، کني عارض شي دلر امتناع بالغیر. والا لجاز جائز دا یکون لزوم د محال د بنای په امتناع بالغیر کنا. الله تعالی تنګوري ان الله تعالی لما اوجد العالم، الله عالم پیدا ک په قدرت او په اختیار سره، وعدم ممکن د په نفسه مع انه يلزم من فرض وقوعه،
سره د دین لازمی کې د فرض وقوع نه تخلف د معلول د علت تامن او دا محال دی الکه خدای عالم پیدا او یو وخت ورته وټاکه چې د دې ټیمه پورې به د عالمي صحیح شو نو د عالم آدم خو محال دی که ممکن دی ممکن دی کنه آدم پی نفسه ممکن دی الکه پی نفسه ممکن دی کنه خدا دا چې د فرض د وقوع د آدم نه محال راځي الکه په پوښتې د فرض د وقوع د آدم نه محال راځي هغه داره چې تخلف د معلول راځي د علت تامه نه معلول عالم د علت تامه خدای او تخلف د معلول د علت تامه نه محال دی لہذا آدم د عالم هم محال دی لکه آدم د محال عالم محال دی تر ټیمه پوری آدم محال دی ټیمه پوری به بیا ختمېدلې محال دی نو ګورئ آدم د عالم پی نفسه ممکن شو او دا امتناع پکې د چا د وجه نه رااله د غیر د وجه نه رااله چې تخلف د معلول دی د علت تامه نه دلته هم دغه شان چل دی کنه تکلیف بما لا یطاق پی نفسه ممکن دی او دا امتناع پکې د غیر د وجه نه راغلی ده چې کذب په کلام ده والحاصل خلاصه دا ده چې ممکن نه لازمي کې د فرض د وقوع د دین محال په نظر سره ذات ده واما بالنظر هر چې په نظر سره رضایت تعالی نفسي فلا نسلم بیا موږ نه منو انه چې دا ممکن لا استلزم المحال مستلزم محال لري بلکې ممکن بوي او مستلزم به محال لري او استلزام د محال لره بیا دا ممکن محال نه ګرځي بس